چې ته وخایې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، ایمو دپاره بلکې د ټولو قبایلو دپاره ډېره لویه د خوشحالي او د فخر خبره ده چې اول ځل د قبایلو نه د اوورسیز خلکو دپاره ایمو د علاقې زموږ د کورمې جناب ساجد حسین توري صاحب اوورسیز منسټر جوړ شو. اول خټول نوال ایمنه صاحب ته ایدی مبارکباد یې بیا په دې امید سره د لپاره د پیغام پرېږدو، په دې امید سره د دغه میسج پرېږدو. لکه څنګه ته معلومه ده چې مو قبایل په خپل علاقې کې هغه روزګار یا سرمایه نه لرو چې دلته مو خپل ځوانان دلته استعمال کو، هغه د خپلو بچیو لپاره 2 وخته روزي یوته. نیمه چې څومره هم خلک دي د هر خاندان یو یا 2 یا 3 د کلونو سفر لپاره متحده امارات، سعودیه، بحرین وغیره دغو ملکونو ته ځي. او که موږ وکړو زیاتره چې څومره هم اوورسیز خلکو ته څه مسالې دي یا ایشوز دي، هغه هم په دغه علاقې کې دي، په دغو ملکونو کې دي. سپیشلی موږ قبایلو دپاره بالخصوص د کورمې چې کوم مهم مسله دی چې هلته د خلکو ایزې بله کېږي، یا داسې خلک چې هغه دلته په چوټي باندې راشي، هغه نه اوسي، هغه پسې ایزې بلاک شي. دا د مو خلکو لپاره لویه د فکر خبره دی او ډېره غټه ایشو هم دی. په واجه د دې چې هغه خلک چې هلته 45 کاله یا 13 کاله هلته هغه خپل ژوند تېر کړي، خپل د بدن خویلې نه، د خپل بېخوبي نه، د خپل ستړمني نه هلته بچت وکړي، هلته روزګار شروع کړي، نو بیا په عین یو وخت کې په څو سکندونو کې په څو وخت کې هغه ته وایي چې ته د علاقې نه وځه، یهاں تک چې هغه ته د ریزن هم پته ونه لګېږي. نو موږ اول ساجد ایمې صاحب ته سپیشلی دا ریکویسټ کوو چې څومره هم زر کېدلی شي رمضان مبارک کې یا د رمضان المبارک نه بعد ته د متحده امارات هلته وزټ وکړه، یا دغه نه کوم سفارتي طریقې سره ایمو چې کوم د بلاک د ویزو کومه مسله دی دا حل کړه. او دې نه علاوه ایمو خلکو ته هلته څه نورې کوم مسلې دی، په سفارتخانې کې هلته د شناختي کارت جوړول دي یا د پاسپورټ جوړول دي. نو دې حوالې سره ایمو خلک ډېر زیات مسالې لري. بل دا دی چې ایمو خلک چې هلته لوړ شي زیاتر ترانسپورټ یا هغه کارونه کوي چې هغه خلکو ته سخته وي. د کمپنیانو والا اکثر هلته هغو سره هغه څه مسالې جوړوي. نو کنسلخانه اکثر د مو د لیبرو د مو د خلکو پوښتنې کولې کې ډېره پوتې راغلې. چونکې ما خپله د دوبۍ ابوظبي وزټ کړی دی، ما ته پته لګېږي چې هلته د بل ملک یو لیبر سره که چیرې زیاتی وشي یا ظلم وشي، نو د هغه ملک کنسلخانه په ټایم باندې هغه ته ځان رسېږي، د هغه پوښتنه کوي، چاهې هغه خبره عربي سره وي یا چاهې هغه خبره د کمپني سره وي. واحد ایمو خلک داسې دي چې د هغه پوښتنې کوونې ولا چوک نیسو. نو ایمنې صاحب ته دا یو څه خدای دې وکړي چې دې حوالې سره ته د مسافرو سره هم ناستی ولرې، ته د مسافرو هم مسالې واورې، او ته د مسافرو سپیشلی د موږ د علاقې او د قبایلو چې کوم کمپلین دي یا کومې مسالې دي د هغه دپاره سپیشلی یو کمپلین سین هم جوړ کړي چې هغه کې ایمو خلک په ټایم باندې یا د ایمیل په ذریعې باندې یا د ټلیفون په ذریعې باندې تاسو سره خپلې مسالې شیر کولی شي. او دې نه غټه خبره بله دا دی چې اکثر ایمو داسې خلک دي چې هغه په کلونو باندې په جیلونو کې پراته دي، سپیشلی په سعودیه کې یا په نورو ملکونو کې، یا د اقامې د واجې نه یا د بل څه شي واجې نه یا داسې واجې نه چې هغه باندې وړاندې جرمنه یې هغه جرمنه هغه ادا کولی نه شي. نو موږ سپیشلی ساجد ایمې صاحب ته دې حوالې سره هم هغه کوو چې خدای دې وکړي د مسافرو حوالې سره، د مسافرو د مسالو حوالې سره ته ځان نظر دې حوالې سره اواز اوچات کړي او دې د حل کونې دپاره سفارتي ذریعې سره د دوی څومره مسالې دي دا حل شي. ډېره مننه، خوشحاله باد، بریالي اوسئ.